الیمین ګنداپور یو ډیر سخت ترین پیغام جاری کړی دی. څه پیغام جاری کړی چې تاسو ورې حیران بشئ. حکومت له پکې یوه ډیره غټه دمکي ورکړې ده. بل محمود خان اچکزی د پی ټی آی حوالې سره ډیر اهم سټیټمنټ جاری کړی دی. حکومت له هم د یو ډیره غټه دمکي ورکړې ده. فواد چودھری هم یو ډیر اهم سټیټمنټ جاری کړی دی. بل په عمران خان باندې یو بل اف آی آر درج شوی دی. عمران خان سره په بشرا بیبي په ګنداپور په مراد سید په زلفي بخاري په دې کسانو یو اف آی آر درج شوی د کم کیس د کمو کسانو په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. ډیر اهم اپډیټس دي په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نړۍ په الیمین ګنداپور باندې خبره کوو. الیمین ګنداپور یو ډیر سخت بیان جاری کړی دی. الیمین ګنداپور ویلي دي چې زه اوس هم په خپل خبره قایم یم او بیا به هم د امن والا خبره نه کوم. بل ځل چې مونږ درځو اسلام آباد ته د احتجاج دپاره نو مونږ سره به اصلي هم وي. مونږ به اصلي هم سره د اصلو به درځو او بیا به ګورو چې څوک تختی او څوک میدان پرېږدي. دا عوام وایي تاسو داسې وتښتئ چې بیا به درنه بنګلادیش هم ایر شي. ریاست مونږه په بغاوت باندې مجبورای. دا الیمین ګنداپور یو ډیر سخت بیان جاری کړی دی چې د پاکستان ریاست مونږه په بغاوت باندې لګیا دی مجبورای. خبل محمود خان اچکزی یو بیان جاری کړی دی. محمود خان اچکزی یو اپوزیشن یو میټینګ شوی دی. مولانا نه بغیر چې څومره هم د پی ټی آی حمایتکار پارټیانې دي د یو میټینګ کړی. په دغه میټینګ کې محمود خان اچکزی ویلی دی چې پی ټی آی کله هم احتجاج کوي اسلام آباد ته ځي نو مونږ ته نه وایي. مطلب په کار خدا چې مونږ ته هم وایي مونږ ورسره هم په د احتجاج کې شاملېږو خو دی مونږ ته نه وایي. نو دی که چېرې مونږ ته وایي نو دا به ډېره غټه ښه خبره وي. مونږ به هم دی سره په احتجاج کې شاملېږو. بل محمود خان اچکزی د سیول نافرمانۍ حوالې سره بیان جاری کړی دی. محمود خان اچکزی ویلي دي چې زمونږ اپیل دی د عمران خان نه چې د سیول نافرماني دی فلحال مؤخر کړي ځکه حکومت سره مذاکرات د وخت اهم ضرورت دی. که باتچیت سره مسلې حل روزي نو بیا ښه خبره ده. که حل نه روزي نو بیا به مونږ هم تحریک وچلو جي. فلحال محمود خان اچکزی عمران خان ته ویلي چې ته فلحال د سیول نافرمانی چې دا کم حکم تک یا سیول نافرمانی شروع کې دا فلحال لا مؤخر کا. پیله راځو کې نو په خبرو ورسره مذاکراتو باندې خبره اتره سمو. که سم شو او که سم نشو بیا به تحریک وچلو. خا مذاکرات په دې خبره وای کو حکومت سره چې حکومت نه برات تاسو کو چې تاسو به حکومت نه کله ځای. مطلب مونږه که مذاکرات کوو نو مونږ به مذاکرات کې حکومت سره نه یوځای کېږو بلکې مونږ به دی لوایو چې تاسو ټینور به کله ختمېږي تاسو به کله حکومت پرېږدئ. فواد چودھری هم ویلي دي چې پی ټی آی ته د محمود خان اچکزی بیاناتو نه د محمود خان اچکزی چې کم خبرې دي یا د محمود خان اچکزی نه علاوه اتحادیانو مشوره اوریدل پکار دي. یوازې دا فیصلې نه کېږي سیاسي فیصلې په جګړو نه کېږي. ذاتي چې کومې فیصلې وي په جګړو کې دی شي خو سیاسي فیصلې په جګړو نه کېږي. اتحادیان دي ځان سره یوځای کړي. فواد چودھری هم یو ښه بیان یو پازیټیو بیان جاری کړی دی. بل په ګنداپور مراد سید زلفي بخاري عمران خان او په بشرا بیبي باندې اف آی آر درج شوی دی. په 24 نومبر احتجاج کې چې کم 3 رینجر اهلکار شهیدان شوي وو نو د هغوی د قتل اف آی آر اوس په دې کسانو باندې درج شوی دی چې پکې عمران خان هم موجود دی چې عمران خان په جیل کې دی. بشرا بیبي چونکې په دغه احتجاج کې و زلفي بخاري په پاکستان کې نشته. مراد سید چې کوم دی اچھا په سترګو هم نه دی لیدلی خو بیا هم د دغه کسانو نومونه په دغه اف آی آر کې راغلي دي. دا اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.